سبا خپل خور خپل لور دا په خپل باندې ساتي حیا لاړه زموږ عزت هم لاړو چا سره سبا یو ویډیو ډېر زیاته گردش کوي هغه دا چې یو الک د واده په ورځ باندې چاو وشته واقعا به تاسو اوریدلی ویډیو هم تاسو کتلی وي نن سبا الکان او جنکې بغیر د سیر د کور نه خپه سہولت سره لاړ شي وزي او تختی خپل پلار مو شرمي خپل مور مو شرمي او خپل خاندانونه اغوي چا سره بیا سترګې نشي لګولې دا سيزونه ولې زموږ استاد په معاشره کې رانه وتل دا سيزونه ولې دومره عام شو دا غي د تزي او سو وجه اوله وجه خدای چې مونږ تاسو کله د خپل لور یا د خپل خور رشتہ کو نو مونږ تاسو د غوینه تفوس نکو مونږ تاسو هغه په خپل مرزي سره ورکو حالانکه کومنګ تاسو ګورو نو زندګیم د هغه ده هغه به تیروي او اسلام هم موږ تر دې خبرې چې کم ده اجازه تر کړې ده چې الک او جنې نه دي وختنه وشي خو مونږ تاسو دغه سینه کومنګ تاسو چې پته ولګي چې د دې الک د جنې خوخه ده نو مونږ پښتانه د هغه د قص نه غجنې بل چاله ورکو او که د ټول نه غټ او مین پوینټ وګوري نو هغه دغه مسله نه ده الک او جنې یو بل خوخ څنګه کړل لکه دا د ټول نه اهم مسله ده چې الک د جنې سره تعلق څنګه اساس کو الک جنې خوخه څنګه کړل یا د جنې د الک خوخ څنګه شو دا د ټول نه غټ او مین مسله ده څنګه مین مسله ده نن سبا کتا سو ګورې نو زمون کورون ته د ترزوی راځي د مامازوی راځي د ترورزوی راځي زمون په کورونو کې فرده نشته دی اغوی راځي دوی سره ملاويږي دوی راغوي سره ملاويږي خګب شبي خبر اترې زمون استاد د مسله چې ساز د دین اساس شوی ده جنې د الک سره تعلق څنګه اساس کو یو جنې چې کم د سکول د زی مونږ وایي ټیک تا د دغه طرف نه چې کم دی د تعلق اساس کو یو جنې بهر ګرځي مونږ وایي ټیک تا دغه مسلې نه چې کم دی تعلق اساس کو نن سبا په کورونو کې پردګي نشته د اسلام خلاف ټول خلک روان دي هم کده جنې رشتہ کې د اسلام خلاف روان دي هم کده کور پردې تو ګورای کوم د اسلام خلاف روان دي څوک اسلام ته کم دی بالکل ترجیح نه ورګي دا مسلې به زکه زموږ استاد په کورونو کې راځي او نن سبا عام شوي زکه زموږ استاد کور کې فرده نشته دا مسلې عام شوي زکه زموږ تر زویم د کور تر خوشي د ماما زویم را خوشي او د جنکو سره او د زنانو سره لګي لاسونه مر سره ملاوي غپ شپ مر سره لګي دا مسلې زکه زموږ کور ته راځي اوس ابل ورځ کوم واقعیا او پای کې مین پوینټ هغه داري چې دا الګ زمون خپلوانو زمون کور ته براتلو تعلق د دقه اساس شوی دی ګوره زه ته یو خبره کوم نه زه د چا کور ته زم نه د بل کلی نه یو کس د چا کور ته ورځي کستا مسله سازي تا د بستا کلیوال سازي کتا د مسله سازي ستا د ترزوی به سازي ستا د ترورزوی به سازي ستا د مامازوی به سازي دوی ستا کور ته راځي او موږ پښتانه خو دا ډیر نږدې رښتې دي موږ پښتانه وایو دا ډېرې مضبوطې رشتې دي نن سبا اعتماد نه کیږي په چا باندې نن سبا د باور خلک نشته دی نن سبا به خپل خور خپل لور دا په خپل باندې ساتي زه تا نه تپوس کوم چې ته رورې ته پلارې نو ته خپل لور او خور چې کوم دی څنګه نشي ساتلی ته د خپل لور او خور حال څنګه نشي معلومولی چې زما په کور کې یو جنۍ یو زنانه هغه چې کوم دی یو کال یو نیم 2 کاله د پردي الک سره خبرې کوي او ته پې نه پوهېږي نن سبا زمونږ استادو په معاشره کې دا سیز عام شو دا به مونږ تاسو بندو دا د اسلام خلاف هم دي دا د پښتو د روایتو خلاف هم دي نن سبا خلک د دې عادي شو خپل لونه چې ورکوي دا غوی نه تپوس کوي خپل لونه چې ورکوي دا غوی رضامندي پوښتې چې د غوی رضامندي څه ده آیا دا کم انسان چې تر دې لپاره په مستقبل کې خاوند جوړول غواړي آیا دا خزه په دغه سړي راضي ده دا کم الک چې دا کوم جنې کې آیا دوی په دې راضي دي اول لاو پوښتې ستاسو مسلې دا په خپل باندې ختميږي زمون پښتو مو شرمېدا زمون حیا لاړه زمون عزت هم لاړو چا سره سترګې نشو ګورې د پیغور قابل ساس شو ټول خلک را د بد ګوري دا سیس بنه کوي نن سبا خلکو د اندوانو نه او د غلط او د غیرونو چې کم دی یو اثر قبول کړي دي اثردار وي د هر چا پرسنل لایف دی کته تاسو ته چې د اخور د ټیک ټاک ولي کوي ورته وی چې د اخور به حیا نه منې کا وی دا غي پرسنل لایف دی پرسنل لایف نه الله وی کلکم راع و کلکم مسئول د هر راعي نه به تاسو کېږي دا ما تختو دا غي تاسو په دې کېږي چې دا ستالور وا دا ستاخور وا دا ستاخزه وا د دې بتانه تاسو کېږي د قیامت پر پرسنل لایف نشته راچام دا سيزونه بند کړي په خپل خوريانو په خپل لوريانو په خپل کور کې وګورئ چې تاسو کور کې څه شروع دي د کور د موبایل نه د مسلې ساجيږي یو پلار یو روح خپل کور کې یو موبایل اخلي د ضرورت لپاره اغل چې کم دی اخور غلط استعمالي
همدغه رنګ خپل بچو له غټ موبایل ورکړ دي یو جنې چې ته دومره غټ موبایل ورکې هغه واتس اپ کوي هغه فیسبوک کوي یوټیوب او ټیک ټاک کوي نو ته د هغې نه څه تمه لرې چې دا بیا ټول عبادت کوي او بیا ټول چې کوم دي منځونه کوي تلاوت به کوي نه ته چې ولدا سیز ورکې اب خامخا غل سیزونه ګوري ته چې ولدا ورکې بس سبا کور نم تختی ځکه تا خو چې کوم دی هغه له داس یو شی لاس کې ورکه چې هغه اوس بالکل د قابو لاندې نه ده خپل عزتونه که درته ګران وي نو دا سیزونه په قابو کې راولې دا در نه زیاتېږي خپل لونه خپل خوریانې دا قابو کې راولې که سکول تمزي تپوس یې کوه که مدرسې تمزي تپوس یې کوه چې د کور نه بهر اوځي خپل خور خپل لور لټوه که خپل عزت غواړي هغې تلاش کوه چې زما دا خور څه کوي زما دا لور څه کوي د خپلې ښځې نه تپوس کوه د خپلې مور نه تپوس کوه خپل عزتونه په خپله باندې بچ کړئ دا د اسلام هم خلاف دي دا د پښتو هم خلاف دي پښتو کې مخکې دا څیزونه نو خو اوس پکې عام شو لہذا دا څیزونه دا چې کوم دی ختم کړئ دا پیغام نورو خلکو ته ورسوئ. والسلام.